بسم الله الرحمن الرحيم. دهم اسم تام تمیز را بنصب کنن و تمامی اسم یا بتنوین باشد چون ما فی السما. دریم باب کی شروعی اسماء عاملہ و په بیان کی امنگ ویلیو یولس اسماء عاملہ دی هغه کې اول نمبر اسماء شرطیه و چې په معنی د ان معنی او دا نه هو دي د ان بشان په شرط او جزاء کې د جزم وال عمل کولو. به دویم نمبر اسماء افعال چې په معنی د ماضی دا اسم ته بنا بر فاعلیت طرف ور کوي. او دریم نمبر اسماء افعال په معنی د امر حاضر او دیو اسم ته بنا بر مفعولیت نسب ور کولو. څلورم نمبر اسم فاعل چې د حال او د استقبال په معنی او شپږو شیونو نه په یو اعتماد کړی د فعل معروف په شان عمل کوي. اوم نمبر په پنځم نمبر اسم مفعول له دې کوم چې د حال او د استقبال په معنی او شپږو اشیاءونه په یو معنی اعتماد کړی دا د فعل مجهول په شان عمل کوي. شپږم نمبر صفت مشبہ دا د فعل لازم والا عمل کوي فاعل طرف شپږ شوینو د نسب. اوم نمبر اسم تبذیل درې قسم استعمال کېدل برونم ویلو او فاعل د دې اکثر ضمیر وي نو هغه محلا مرفوع وي. اتم نمبر مصدر په دې شرط چې مفعول مطلق نه واقع نه د خپل فعل بشان عمل کوي. او نه هم نمبر هم د مضاف بیان کړو دا مضاف الیه ته جر ور کوي. لسم نمبر 9 سبق اسم تام چې د دې با تعریف کو چاته ویل کیږي او اسم چې تام کیږي نو په سمانه تام کیږي شپږ اشیاء دي دا بیان وکړو او عمل سره د دې بیان وکړو. اول نمبر تعریف د اسم تام هغه اسم ته ویل کیږي عام طور خلق دا تعریف کوي چې د شپږو اشیاءونه په یو شی باندې تام شوی یو خپل تمیز تناسب ورکی هم دا تعریف کوي. عربی کې هم دا کړي ولا هغه اسم ته ویل کیږي چې د شپږو اشیاءونه په یو شی باندې تام شي او خپل تمیز ته نسب ورکوي. واسم ينسب التمييز ويتم بأحد من الأشياء الستة التالية. نقول اسم تام تعریف شو. تام چاته ویل کیږي تام دا اسم تام دی. تام څه مطلب دی؟ نو ریسب د تام مطلب دا دی چې ترڅو پورې بده اسم کې د شپږ اشیاءونه یو وي نه دی به اضافت نه کیږي. اضافت د یو اسم لګیږي چې اسم ناقص وي نو مضاف الیه ول ذکر کی چې تام شي. اوس چې یو اسم هغه اول نه تام دی نو به اضافت به څنګه وکي؟ بهرحال اسم تام هغه اسم ته ویل کیږي چې دغه اضافت نه کیږي او تام کیږي په دغه شپږو اشیاء باندې. دویم نمبر د دې د عمل بیان دی. نو عمل د اسم تام دا دی چې د خپل تمیز ته نسب ورکوي خپل مدخول ته بنا بر تمیز ورسېدلو پې چې اسم تام کیږي نو شپږ صورتونه دي هغې بیان کوو. ښه بیا واورئ موږ ویل درې خبرې پکې کوو. یو د اسم تام تعریف دی بل عمل دی او بل اسم تام چې تام کیږي نو څو طریقې دي څو صورتونه دي. نو تعریف ولا موږ دا وکړلو دا هغه اسم ته ویل کیږي چې خپل مدخول ته تمیز ته نسب ورکوي او د شپږو اشیاءونه په یو شي باندې تام شوی. بیا موږ ویل تام چاته ویل کیږي نو تام چې اضافت یې نه کیږي او د شپږ اشیاءونه چې په یو شي تام شوی ترڅو چې په دغه کې کم یو وینو اضافت یې نه کیږي کې به
اب ته ولری کې به اضافت کې مثلا تنوین معنی تام دی نو کې اضافت کې ول ته تنوین لري کا ځکه موږ وایو اضافت سره تنوین غرزيږي نون د تسنین نون د جمع معنی تام دی اضافت نه شي کولای کې ول ته نون د تسنین نون د جمع لري کا حجو تو غره بس دهم نمبر اسم تام تمیز رب نسب کنن تعریف نه دی کړي او ډاری کې صحیح ده د عمل بیان هم دی ور سره د تعریف هم دی کنه من چې کوم تعریف وکړم څه ویل چې تمیز رانه صبر کوي او د شپږو شیونو په یو شی باندې تام وي علماء دا شان تعریف کړي خدا تعریف هم شو ور سره به د عمل بیان هم وشو او ور سره بچا تام کیږي دا غي بیان هم کیږي اسم تام تمیز رب نسب کنن تمیز ته نسب ور کوي دا عمل هم شو وتمامی اسم او تمام والد اسم یا بتنوین بشد یا بتنوین سره چون ما فی السماء قدر راحت صحابه نشتره پاسمان کې ورغوي په اندازه باندې اورز دلته اسم تام چې دی راحتین او تام په تنوین معنی دی د وجنه تمیز صحابن ته نسب ور کړی دی یا به تقدیری تنوین به تقدیری لکاین دی 11 رجلا دلته 10 دا اسم تام دی 11 او تقدیر د تنوین دی ځکه مبنی باندې تنوین ناراضي او رجلن له نسب ور کړی دی نو په تقدیر د تنوین معنی دی بل مثال هم دی زید اکثر مالا اکثرو اسم تام دی په تنوین باندې لکه تنوین خو نشته دی دا هو مبنی دی تنوین به ناراضي غیر منصرف دی ما په دې پیږي کنه غیر منصرف معنی تنوین ناراضي نو تقدیر تنوین چې تقدیری دی او اسم تمیز له نسب ور کړی دی مالن تا دوا یا بنون تسنیه سره بتامی چون عندي قفیزان برن قفیزانی د اسم تام دی بنون د تسنیه باندې او برن دې نسب ور کړی دی بنا بر تمیز قفیزان برن مبتدا مؤخر ده ممیز او تمیز او عندي خبر مقدم دی مضاف الیه یا بنون جمع یا به اسم تام به بنون د جمع سره لکه هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اخسرین اسم تام د بنون د جمع او تمیز ور کړی د اعمالن تا یا به مشابه نونی جمع یا به تام وی د نون د جمع په مشابه معنی لکه عندي 20 نون د جمع سره مشابه دی کله موږ د جمع معنوي ویلی و سوري ویلی و درهمن ته نسب ور کړی دی وغه تام دی په 20 نون د جمع مشابه نون د جمع معنی تا 90 دغشن 90 بورزا د ټول تام دی په مشابه د نون د جمع شپغم یا به اضافت اسم بتام به اضافت سره یعنی اضافت به شوی لکه عندي ملئه مضاف الیه دی اسم تام دی نه د دې اضافت مزید نشي کولای کې نول به اضافت نه کټ کې اصلا دل نسب ور کړي بنا بر تمیز بهرحال په شی به څو یوم الله تعریف وکړلو هغه اسم ته ویل کېږي چې تمیز تناسب ور کوي او د شپږو شیونه په یو شی باندې تام شوی به موږ تام هغه اسم ته ویل کېږي چې د دې مزید اضافت نه کیږي کې به اول به ناقص کې به دریم نمبر بچا تام کیږي نشپک شینو تنوین سره او دغه شان نون د تسنیه سره او نون د جمع سره او نون مشابه د جمع سره او اضافت سره او یو بل شو تقدیری تنوین پوه شول بي خرين مخکر ازي یازدهم یولسم نمبر
دا اسماء عاملون اغا اسماء کنایه دی ندی با تعریف کو اسماء کنایه شاته وي مخکې کړه مو او به دوا اقسام بیان کو او به باقي کې اول قسم چې از عدد دلته هم داغه بیان دی داغه بیان به وکړو نو تعریف اسماء کنایي هغه اسماء ته ویل کېږي چې دلالت کوي په عدد مبهمه باندې او یا په حدیث مبهمه باندې اسم هي اسماء وزياد دا اسماء دي چې وضع شوي دي لتدل على عدد مبهم او حديث مبهم چې دلالت وکي په عدد مبهم باندې او یا په حدیث مبهم باندې دا تعریف شو دویم نمبر د دې دوا اقسام د خپل تعریف نه معلوم شو یو دلالت کوي په عدد مبهم باندې هغه کم او کذا دا مخکې ویلو او یو په حدیث مبهم خبر باندې دلالت کوي هغه کوي تاو زیت ده دلته زمون خبره په کم او کذا کې ده تقسیم وشو کنه به دا کم چې ده کنه په دوه قسم باندې ده یو کمی استفهامی ده چې وځ شوی د بار د استفهام د عدد مبهم او بل کمی خبری ده چې وځ شوی د دې د بار چې دلالت وکي کوم څویل کم استفهامی کم خبری هغه کم ده چې وځ شوی د بار د خبر د عدد مبهم وځ شوی د بار د استفهام د عدد مبهم کم رجلا عندك دا وځ شوی د بار د استفهام د عدد مبهم دا سره څومره کسان دي باغی ور داخليږي او کوم خبري کی د عدد مبهم خبر ور کوي برحال تعریف د اسماء عدد وشو یو دیم اقسام بیان شو از عدد از حدیث دوا دریم نمبر از عدد چې د دې دوه صيغې دي کم دی او بل کذا ده به چې کم دی په دوه قسمه د استفهامي او خبري وصل شي زمون مقصودی خبري عمل لا نو کم استفهامي دی دا خپل تمیز ته صبر کوي او دا شان کذا چې ده کنه خپل مدخول ته ما او تمیز متویل شي تمیزي کنه او کذا هم متناسب ور کوي کم هم تمیز سره صبر کوي کذا هم تمیز سره صبر کوي کم استفهامي مو صبر کوي کذا هم ور کوي پات شلو کم خبري دا خپل تمیز ته جر ور کوي وای شول بي بيوم که خبر باندې بوې شو تعریف وکړل د اسماء کنایاتو دو قسم دي از عدد از حدیث من بیان په از عدد کې دي عدد چې کې کم کې اسماء کنایات از عدد دو قسمه کم کذا صحیح شو به کم په دو قسمه معنی استفهامي خبري نو کم استفهامي مبارک ویل تمیز تناسب ور کوي کذا هم ور کوي پات شلو کم خبري او تجر ور کوي او تو غره یازدهم یو لسم نمبر اسماء کنایه از عدد چې د عدد نه کنایي وي وان دو لفظ د دو لفظ دي یو کم دی بل کذا دی به کم چې د بردو قسمه په دو قسمه معنی دي استفهامیه او خبریه استفهامیه د بار عمل تمیز را بنسب کنه تمیز تنسب ور کوي وکذا نیز او کذا چې د دویم لفظ هغه هم تمیز تنسب ور کوي لکه کم رجلا عندك رجلا تنسب ور کو وعندي كذا درهمن دا كذا چې دا د درهمن د نسب ورکو وکم خبریه چې د تمیز را بجر کو نه د تمیز سجر ور کوي چون کم مال انفقتو وکم دارین بنیتو کم مالین کم دارین او دلته صاحب د نحمیر فرمای وگاهی من جار بر تمیز کم خبری آیت کله کله من جارم په تمیز د کمی خبري معنی راځي حالانکه صاحب د کافی وي دوړو معنی راځي خبره کوه هر بجر په دوړو داخليږي من چون قولی تعالی وکم من ملک فی السماوات پوه شری بده معنی راځي لګي فائدې بیان کو اوله فائدہ دا ده چې د کمی استفهامی تمیز به همیشه د بار مفرد منصوب وي
سببي او پاتې شلو کمی خبري د دې تمیز کله مفرد مجرور وي او کله جمع مجرور وي دواړه راتلی شي کله او کله جمع مجرور خو په شرط د دې چې د کمی خبري او د تمیز ترمنځ فاصله نه راغلي او کچره فاصله راغلي به بر دې غم منصوب وي د کمی خبري غدري قسم شو کله مفرد مجرور کله جمع مجرور چې فاصله نه وي او کله منصوب وي چې کله فاصله وي ښا لکه مثال کم رجل او کم رجال جمع شو او کم عندي رجلا ور عندي ورسره منځ کې فاصله را لګا منصوب شو مفرد منصوب پوه شولې په د یو فائدہ شو دویمه کچری د کمی خبري او د تمیز ترمنځ فعل متعدی راشي د کمی خبري او د تمیز ترمنځ فعل متعدی راشي نبی من و داخلول په تمیز باندې واجب دي ونه رسیدلې د کمی خبري او د تمیز ترمنځ فعل متعدی راشي نو فعل متعدی مفعول به تناسب ور کوي کنه نو سکم تمیز ور بشر روان دي په دې باندې حرف جر ور داخلول من دا واجب دي که ور داخله نه کې بد باندې لګي مفعول به دي او که تمیز دي ونه رسیدلې په خجی لکه وکم اهلکنا من قريه اهلکنا راغله دي بل فائدہ د کمی استفهامیه او د خبري پہچان بڅنګ کو منګه د کمی استفهامیه استفهام متکلم کوي د مخاطب نه دین بس عام طور مخاطب صيغوي کم رجلا عندك خیر مده کن عندك او د کمی خبري چون کې خبر ور کوي نو دین بس عام طور متکلم صيغوي کم مال انفقتو تاسو په شولې صاحب د کافی مختصر شنسو قیدی ول ذکر کړی دي اول وی فکمل استفهامیه چې د ممیز به د منصوب به مفرد ممیز یعنی تمیز به منصوب مفرد وي دا موږ دلته ویلا خبریه چې د دې بکلا مجرور مفرد وي او کله به مجموع مجرور وي مجرور مفرد مجرور جمع اول ته موږ ویلي صرف بکمه خبري باندې من داخليږي صاحب د کافی فرمای وتدخل من فيهما دواړو داخليږي بل قاعده دا چې دواړه صدارت کلام غاړي ولهما صدر الكلام کلام بشرو کې بیراوړي حتی مفعول به واقع شو کنه امول بیراوړي به بل قاعده بیان کړي چې د دواړو معرب د دواړو معنی اعراب هم راځي چون کې مبني دي لفظ کې باندې ظاهريږي نو کله مرفوع واقع کیږي کله منصوب واقع کیږي کله مجرور مجرور بکلی اول وایا منصوب بکلی چې د کمی خبري کمی استفهامي نفس فعل راشي او هغه عمل په ضمیر کې نه کړي کم چې دی تراجی حدثي وایا د کمی خبري استفهامي نفس فعل رااله او عملی نو کړي بس کې مسبب عمده منصوب به دا به مفعول به هم دا شروع کې څنګه ویلي باغ تعبیرم ټیکو دینه بس فعل راغلی کوم خبري استفهامي نه او فعل عمل نه کړي په ضمیر کې کم ضمیر کې کم شدید تراجی د دینه مشغوله شي نه لنډه ده دي کې بدنه سب والا عمل کوي د منصوب حالت شو او کچری ماقب او دغه شان څه نو کنه مذهب مرفوع وي نو که ظرف خبر بوجب مرفوع وي او که غیر ظرف د مبتدا بوجب مرفوع وي او کچری حرف جر به داخلو بکم یا مضاف الیه به مجرور وي نو تاسو ورسېدل راځي ولا مخکي قسم دوم در عوامل معنوي تر اوسه پورې موږ مولوی صاحب د عوامل لفظي او بیان وکړو موږ شروع کې ویلو عامل بدو قسمه یو لفظي او بل معنوي لفظي بدرې قسمه او درې بابو کې ذکر کړه
پنځه اسماء حروف پنځه حروف و حروف پنځه په اسم کې او 2 په فعل کې شپږ افعال یولس څه شو دیارلس وما دیارلس شو کنه شپږ افعال عاملو او یولس چې دي کنه هغه اسماء عامله شو نو سلیری شو او 2 عوامل مانوي دا وسې چې بیانو شپږ شوامل راته بیان کړ بهرحال دویم نمبر عامل مانوي دي عامل مانوي هغه عامل ته ویل کیږي چې په عامل باندې تلفظ نه کیږي مقابله کې لفظي او چې په عامل تلفظ کېدلو به عامل مانوي په 2 قسم دي یو ابتدا ده او یو خلو از عوامل لفظي دي ابتدا دا مبتدا ته او خبر طرف ور کوي مبتدا تم خبر تم دوړو کې عامل مانوي دي اگر چې دې کې 2 مذهب نورم دي دورای هغه دا چې مبتدا کامل مانوي دي ابتدا او په خبر کې لفظي دي مبتدا په خبر کې عمل کوي او درې مرایدا د چې دوړو کې عمل لفظي دي مبتدا په خبر کې عمل کوي او خبرې په مبتدا کې کوي خراجي حدا ده چې په دوړو کې عامل مانوي دي هغه څوک د ابتدا ده قسم دوم در عوامل مانوی بدن پویشا که عوامل مانوی بر 2 قسم معنی دي اول ابتدا څه مطلب ابتدا تعریف ما ونه کړلو ابتدا ویل کیږي چې کله اسم د عوامل لفظیونه خالی وي بس دا ابتدا ده کنه ما ویلو عامل مانوی په 2 قسمه 2 یو ابتدا ده او یو خلود روانه ده ابتدا تعریف څه دی اسم د عوامل لفظیو نه خالی کېدل د ابتدا تعریف دی عمل څه دی مبتدا او خبر ته رفع ور کوي که مبتدا او خبر را برفع کنن چون زید قائما عامل لفظی نشته عامل مانوي شو او ما ول دلته دوره نوریم دي و ان جا ګوین دلته ویل کیږي زید مبتدا و اذا زید مبتدا دا اول خدا ول راي پوره کو مرفوع به ابتدا دا مرفوع دی د ابتدا د وجنه او قائم خبر او قائم خبر د مبتدا دی مرفوع باشد دا هم مرفوع دی مرفوع به ابتدا لیکل کنه دا مرفوع د ابتدا وجنه وان جدو مذهب دی ګرستل ته 2 مذهب نورم دی یقینا کې یو دا دی کې ابتدا عامل اس در مبتدا چې ابتدا عامل له مبتدا کې او مبتدا در خبر او مبتدا به خبر کې دیگران کی درم ارائدہ دا بل رائی کہ ہر یکی از مبتدا و خبر عامل در دیگر چی بمبتدا و خبر کی ہر یو عامل در دیگر په بل کې پوه شولې پی نو دا عوامل معنویت 2 قسمه یو ابتدا موږ ولا تعریف وکړلو او دا غي عمل بیان کو دویم خلو څه معنا کله چې فعل مضارع د حروف ناصبه او د حروف جازمه او نه خالی وي د نواسب او د جوازم نه خالی وي دې صورت کې بعد مضارع مرفوع وي مرفوع نو مضارع طرف څوک ورګي عامل مانوي ورګي خلوي ورګي خلو فعل مضارع از ناسب و جازم فعل مضارع را مرفع کند فعل مضارع تر رفع ورګي چون یضربو ته رفع ورکړي دا به یضربو زیدون طرف ورکړي فاعل دی ان جا یضربو مرفوع استل ته یضربو مرفوع دی زیرا کې خالی است چې خالی دی از ناسب و جازم ناسب او جوازمنا تمام شد عوامل نحو بتوفیق الله تعالی و عونه شپږ شوامل را ته بیان کړ تاسو به شولې یار اربع عبارت توقشه الاسم التام و اسم الکنایه الاسم التام و اسم ينسب التمييز هغه اسم دې چې تمیز تناسب ور کوي ويتم باحد من الاشياء 6 التاليه او تام کیږي په یو باندې د شی شپګونه چې کوم را روان دي بالتنوین باندې نحو ما في السماء قدر راحه صحابه نور بیګه اسم قصه کړی دنو بتقدير التنوين بتقدير التنوين سر لك عندي 11 رجلا وزيد اكثر مالا اكثر منك مالا بنون التثنيه باندي نحو عندي قفيزان برا بنون الجمع باندي نحو هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا
بالمشبه معنون الجمع دنون د جمع سره چې مشابهت فی لك عندي 20 درهما الى 90 بالاضافه نحو عندي ملؤه عسلا ملؤه اضافه سره تام شوه ملحوظه دم ویلی وا ومعنى التمام سره انه اذا كان الاسم مقترنا باحد من هذه الاشياء السته اسم چکل مقترن وی پیو د دې شپږ اشیاونه د شپږ اشیاونه یوم ورسره وی فلا يكون مضافا الى اسم اخر دا تمام والی معنی ده به بل اسم ته مضاف نشي جوړېدل فمن هذه الجهه يسير الاسم التام هم دغه وجه ردی ته اسم تام ویل کیږي او د دې په وجه د دې د فاعل سره مشابهت فعل سره مشابهت هم جوړ شي فعل فاعل تام کیږي او دا په دغه شپږ اشیاونه په یو باندې نو بس به عملم کوي فعل د مشابهت د وجه نه مشابها بالفعل فعل سره مشابه جوړ شي لأن الفعل چې لا يتم نتم کیږي بدون الفاعل بغیر د فاعل نه فهكذا لا يتم الاسم التام چې دام نتم کیږي بدون هذه الاشياء السته المذكوره الحادي عشر يولسم نمبر اسماء کنایه هي اسماء وضعت دای تعریف دي دا اسماء دي وضعت چې وضع شوی دي لتدل على عدد مبهم او حديث مبهم چې دلالت وکي بعد د مبهم یا په حدیث مبهم باندې نه حکم وکذا دا عادت د پر راز وکيت وذيت للحديث خبر د پاره ثم كم على قسمين بكم دو قسم دي استفهاميه او استفهامي دي وخبريه بالخبري دي فكم الاستفهاميه عمل سره تنسب التمييز تمييز نسب ور کوي لك كم رجلا عندك او کم خبریه تجرد تمیز تمیز تجرد کوي لك كم مال انفقت وكم دار بنيت او کذا چې د به معنی د کم خبري دي کله کذا خبر هم نه وکړي کذا په معنی د چا راځي کم خبري او عمل بشان د کم استفهامي کوي وهو ينسب التمييز نسب کوي عندي كذا درهما وقد تدخل من كلام داخلي جراء على تمييز كم الخبريه نحو وكم من ملك في السماوات القسم الثاني العوامل المعنوية اعلم أن العوامل المعنوية على قسمين بدو قسمين الأول الابتداء يعني خلو الاسم خارج دل اسم دي يعني العوامل اللفظية إذا تعريف شو الابتداء هلك خارج دل ده اسم ده عوامل اللفظية ونسمعنا اي عدم ذكر عوامله في اللفظ لفظي عامل نہیں ذکر لنڈا دادا ذکر نبی عوامل بلفظ کی عمل و عمل يرفع المبتدا مبتدا طرف اور گئی والخبر خبر تم رفع اور گئی لك زید قائم فيقال هنا دلت بلکی زید چلے مبتدا دا مرفوع بالابتداء ابتداء بوجه مرفوع دا او قائم خبر دے دا مبتدا مرفوع بالابتداء دا مرفوع دا ابتداء بوجه وفيه مذهبان اخران ايضا دو مذهب بكنورم دي احدهما يبقى ده ان الابتداء كده عامل في المبتدا عامل ده بمبتدا كي ومبتدا كده عامل في الخبر خبر كامل ده اصانيه دویم ان المبتدا والخبر دوال كدي كل واحد هر واحد منهما بد دوالو كي عامل في الاخر عمل كي ببل كي الثاني دویم نمبر خلو الفعل المضارع خالي كده الفعل مضارع من ناسب او جازم ده ناسب يا ده جازمنا دا عمل څنګه يرفع الفعل المضارع فعل مضارع طرف ور کوي نحو يضربو شو يضرب زيد فهنا يضربو چې دي مرفوع دا مرفوع دي لخلوه من الناسب والجوازم ځکه خالي دي د عوامل ناسب او د جازمونه تاسو به شولې راځي یو لفظ پکې وایو لکه دا کم رواله كم درهما عندك كم درهما نو كم وليس بلفظ ذلك ما يتلفظ به الانسان مستعمل له ګورم استعمالم کو په دوه قسم دي مفرد مرکب دا به مفرد دي صرف کم ځکه تنها دلالت کو ند بر یک معنا به د کلمې درې اقسام دي اسم فعل حرف دا به اسم دي كم درهما عند كم ویل کنه ځکه دا مسند الیه ده او به علام تعریف د اسم کلمه بوي مستقله معنی بدلالت کوي زمانه ته بنوي محتاجه مورب او مبني کی کم چې دا مبني دي
ځکه دا اسم غیر متمکن دی. اسم غیر متمکن با اتو اقسامو کی اسمائی کنایاتو نه دی. معرفه و نکره کی نکره ده بس بیا پس نور باسونه نشته. اسم متمکن شپاړس اقسام خود معرب دی، مضارع بیان دی، د فعل مضارع دی، او حروف عامله بیان دی، اسماء عامله بیان دی، او افعال عامله بیا پس اسماء عامله. دا په اسماء عامله کی یو لسم نمبر عامل دی. کم من ویلو بدو قسم دی، خبری دی بل استفهامی دی. دا پکې استفهامی دی. علامه څه ده؟ رست دی د مخاطب صيغه ده کنه. کم رجلن عندك کنه د عمل سره د خپل مدخول ته تمیز ته نسب ور کوي. کم رجلن به کم ممیز رجلن تمیز د دواړه راغون کدا مبتدا جوړیږي وینده کبه خبر شي. او من ویلو د کافینا چې دا مرفوع منصوب مجرور راځي، هر بجر به داخلو یا مضاف به داخلو مجرور وي کنو کورست دی فعل راغلو چې هغه په ضمیر کې نه مسلط شوی به منصوب وي، او کنه نو به مرفوع دلته مرفوع دی. به من ویلو کچری ظرف نو خبر بوجب مرفوع او کچری غیر ظرف مبتدا بوجب دلته غیر ظرف دی مبتدا بوجب. وای شلې بس وکړو.